عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما كتب له براءة من النار وبراءة من النفاق او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک نقل کړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کوم سړی سلوي ستوريزه د الله د رضا دی پورا په جمع سره تکبیر اوله سره نیز وکړو کتب له براءتان د سړی د پر ودوا براءتین ولیکل شي ادوي شي نو دا انسان خلوص شي په دوړ ډېر غټ شي نه چې د دین یو انسان یو مسلمان خلوص شي بس د مسلمان انسان کامیابی ده. براءت من النار جهنم دیر نه ویازو شي دا سره خلوص شي و براءت من النفاق بل د منافقت نه. نو دغه دوی شي نه د بشکدل ذریعہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نشته شي چې کیم سړی په جمع باندې او تکبیر اوله سره سلوي ستوريزه پابندي سره دل مینځو کی په دې مره مشکله خبره ده چې سړی د جهنم دیر نه په بچیږي او د منافقت نه په بچیږي. خدا دوی چې منځ په جمع سره کول ولیا اذان وشي او د تو سره احساس پیدا کېدل دا د زړه ایمان چې کی حالت د هوا باندې سړی ته پته لګي چې تو فورا په تو شي فرق روشي چې اذان کېږي د ټول دنیوي مصرفيات پوتې کې او د منځ په تیاری باندې شي شي ولمیز اهم عبادت ته چې کیم سړی میز صحیح طریقې باندې کوي د دین نه ټول احکام د ادا کوي شي او کچری پر منځ شي سستی کوي په ټول احکام شي سستی وي د انسان نه. ځکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل ټول افسرونه او گورنرونه ته د یو سرکولر جری کړو چې د موسنګ اهم شي د توسي چې کیم د دل میز ده کتو سره د منځ اهمیت وي دین نه چره اهمیت و دي توسي سره او کچری د منځ اهمیت نوي نو د نه شي اهمیت و دي توسي څنګه نه. الله دې موږ توفیق. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.